الحمدللہ څنګه چې زمون قائد ابن قائد حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب و فرمایل وی دا یهود او نصارا چې کوم سازش کوي او د سازش هغه وریځ راخکاری نو موږ ته پته ولګي چې په دې وریځ کې سونه باران دی دا موږ په خپل نظر باندې تلو دا دیوبندي بچی کوي بل څوک نه کوي ته تاریخ وګوره د 1952 او د 56 تاریخ وګوره ته د لودیانې د ځمکې نه تپوس وکړه دغه د ختم نبوت په دغه مسله باندې دا هغه 1946 نه او د هغې 46 پورې او بیا د 1946 نه والا تر د 2021 پورې دلته چې دا پاکستان چیلنج کړی دغه قادیانانو دی په هغه خپله خبره پسې را روان دي دلته په 1946 کې هغه شورش کاشمیری رحمه الله یو غټ جلسې ته دا خبره کړې وه وی دغه قادیانانو او دغه سیکانو یو خپل منځ کې یو معاهده کړې ده چې بری صغیر خو تقسیم شو هندو تم ځمکه ملاو شوه مسلمان تم ملاو شوه ما او تا سیک پکې چرته لاړو ای په ګورداسپور کې یو معاهده کړې ده چې د دې ملک د حصول د پاکستان د پاره به تاسو هم کوشش کوئ او زه به موږ به هم کوشش کوو که دې کوشش کې هر یو کامیاب شو دوه لوی لوی عهدې د پاکستان دي یو د صدارت او یو د وزارت عظما ده نو که صدر سیکي نو قادیانې به وزیر اعظمي او که قادیانې صدري نو بیا به وزیر اعظم سیکي دا نن چې ورته لار کولاو کړې ده دا د هغې معاهدې در پرده مضبوطوالی او ښکاروالی دی خو موږ مسلمانان ورته ودیو موږ نن هم مولا په سیاست بدنام کړ جمعه کې د دې خبرې څه ضرورت و دا استاد ایمان مسله ده مسلمانان دا استاد عقیدې مسله ده څنګه چې زمونږ دا عقیده ده چې د الله سره په ذات کې د الله سره په صفاتو کې هیڅوک شریک نشته دی بعینه دقه عقیده زمونږ ده چې د حضور علیه السلام نه پس نه پیغمبر راغلی دی نه وشته او نه به قیامته پورې راشي د ختم نبوت دا مسله ده ختم نبوت مسله دا د حضور علیه السلام د دور پورې خو نه دا قیامت پورې ده څنګه چې د حضور علیه السلام نبوت او شریعت او کتاب او رسالت دا د حضور علیه السلام د قیامت پورې ده دغه عقیده زمونږ د قیامت پورې ده دا مولا خو زما استاد عقیدې حفاظت کوي دا خو د قیامت په ورځ د شافع محشر صلی الله علیه وسلم په مخ کې ما او تا په هسکه غړی باندې ودرئ دا خو ما او تا د قیامت د ملامتیا نه وباسي خو ما او تا د خپلو لیډرانو ویلي چې مولا درته جومات کې دا مسله وکړه نو بیا به ورته وایي چې دا سیاسي خبرې به راته په جومات کې نه کړي دا د سیاست مسله او دا خو بعینه سیاست دی څنګه چې قائد ابن القائد قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب د مشکات حدیث بیان کو کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء ولما هلك نبی خلفه آخر د ختم نبوت مسله کو حضور علیہ السلام د سیاست په ضمن کې بیان کړی دا امام شاه ولی الله رحمه الله بخبل حجت الله البالغه کی لیکلی وګورئ کله چې باب السیاست ذکر کوي آیات د قرآن ذکر کوي انما انت منذر ولکل قوم هاد اوس ولکل قوم هاد نشاه صاحب عالم مراد اخلي چې لیډر او د زمانې مشر او د واګي چې څنګه د خلافت د امامت صغرا د امام سره عالمی دلته په امامتۍ ولاړي دغه رنګ امامت کبرا عالم لایق دی کله نه چې دې قادیانانو په کوم ځای کې په دې رسالت کې په ختم نبوت او په ناموس رسالت کې ګوتې والی دي لاولې د عالم کوج لګولی دا لاره ورته لاول د عالم بنده کړی ده دا د هغې وخت نه مسله را روانه ده کله دلته ملعونه اوچته شي کله هلته یو خنزیر راوچت شي ګستاخي وکړي دا د نن مسلې نه دي دا نن 1400 او 140 کاله مخکې د دې کعب بن اشرف او ابو رافع ابتدا کړې ده یهودي کړې ده اختتام به په یهودي باندې کېږي خو ما او تا مسلمانان به کله راایښي
عالم ما ته وی راوځه دا د ختم نبوت زمونږ د ایمان مسله ده مونږ ته جوړه عجیبه مسله جوړه کړه عجیبه خبرې مونږ جوړې کړې د دینه مثال په طور باندې زه د هغه سړي سره ولاړم چې د چا عقیده د حضور علیه السلام د ختم نبوت نه ده یا د تحفظ د ناموس رسالت نه ده نو قیامت کې به زه د داسې سړي سره حضور علیه السلام ته ودرېږم چې حضور علیه السلام به ما ته وایي چې دا خو زما د ختم نبوت خلاف ولاړو دا خو زما د ناموس خلاف ولاړو مسلمانه ته ورسره په کومو سترګو ولاړ ما سره به څه جوابي دا د دنیا د اکو بکو سرسندکو خبرې نه دي مسلمانانو د ختم نبوت عقیده او دا مسله دا د حضور علیه السلام دا د عشق مسله ده دا د پیغمبر علیه السلام د محبت مسله ده صحابت دغه محبت او دغه عشق باندې د یهود او نصاراو کور ته لاړه او هغوی په خپلو کورونو کې مردار کړل دا د تحفظ د ناموس رسالت مسله وه دا نن چې من خبره کو چې دغه ملعونی د حضور علیه السلام ګستاخی کړې ده نو زمونږ دا مسلمانان چې ځان ته وایي دا وی دا کالا تور قانون دی دا ختم کوي د دې آیین ده چې هر چاته ازادي ده که چا د پیغمبر خلاف خبره وکړه نو خیر دی هغه له د قتل سزا مه ورکوئ دا خو تاسو د زړې زمانې خبره کوئ موږ وایي دا زموږ مسله نه ده دا د دې زمانې د عالم مسله نه ده دا نن 90 کاله مخکې د عالم مسله نه ده دا 1500 کاله مخکې مسله نه ده دا 1400 او 140 کاله مخکې په مکه مدینه منوره کې حضور علیه السلام د سزا په خپله مقرر کړې ده من لکعب بن اشرف امام بخاری په دې باب تړلی دی روایات او واقعه نقل کوي چې څوک به د کعب بن اشرف سر راوړي حضور علیه السلام علت بیانوي فانه آذى الله ورسوله د الله او د الله د رسول ګستاخي کړې ده عزتمندو مسلمانانو بیا د دغې نه پس په 1860 کې په 1162 کې 1860 کې نه 1162 کې دغه د یورپ یهودیانو یو بل سازش وکړو دا د علامه نور الدین زنگی رحمه الله هغه واقعي د ریاست مدینه امیرو هغه واقعي امامو دا غریب خو اسی پته مته نه لګي او سار یو سو یو ما خام بل سوی منگا موتا پڑکی و واو خی خبری ہوکڑی منگا موتا پڑکی واو خی خبری ہوکڑی دیر خساڑا ہے ملک با بدل کی اور دیر خوان دیو کو بدلے کا دیر خوان دیو کو ملک بدل کا غریب تا تکلیف تے خان ایسے کہے وہ مولا تا ایسے تکلیف تے مولا تا دا غوڑو ریٹ نہیں معلوم چی 100 روپے کلو دا نو دا غوڑو ریٹ معلوم دے ما او تاپسی گرزو او ہو نن پا دے گران شو ایو ما تا ہوئی نن پا دے گران شو مائی کو پا 100 روپے کلو دی خدای بے مالا دا جماعت محراب تا راوڑی او مدرسے تے بے راوڑی تو پوئے گا استاکار پوئے گا او او دا دے ریاست مدینہ دیر سخت دل داداو دیسے پا دے بلا میں قسم دے اوٹا پاو دیسے مائی مبارک دے شاہ او پا دی 15 کالا کے چے سونا دا اسلام خلاف سونا سکیگی او سونا ظلم کیگی نو مائی تخو منگ سر پا جماعت کے ناستے و اعلانو کے جی لگ نزدی راشی دا اللہ و دا اللہ دا رسول خبر رکھو ویشوی او مائی تو سر شریکی وی دا سنگا نو اگر تا یو مثال ہوئی مائی یو سا جماعت تا مثال زم دا ساری منزلا او یو سڑے دا یو سڑی کور تروڑی اغلا کئی او ما تا ہوئی چی کور ہلوٹی نو مائی ترا تا ہوئی چی پا دا اغلا کی زا شریکیم وی آو کھانا مائی ما خو منز کرے جماعت کے و تا درم پایا نیولی دا قسم دا تخرم دا اللہ پا ذات پا دا املا میں اوٹا پا مایتام و تا درم پایا نیولی و اسلام آباد تا دی بوتلے بس سڑی سر بیانوی خبری عرض میں دا کہ عزت مندو مسلمانانو علماء زما استاد پارزان مرگ تا نیولے زما استاد پار داغی عزت تار تارش زما استاد پارا دا غی پا مدرسے باندے حملے ہوش زما استاد عقیدی دا حفاظت دا پارا دا عالم پا وینا باندے زمکر انگین دا تاریخ کے نظم تفصیلاً تاسو گورے عرض میں دا کو پا 1162 کے دغی یہود یو سازشو کو
دو کسان مدینه منوره ته راولېږل. نور الدین زنگی رحمه الله په دمشق کې د پایا تخت په دمشق کې دا پښمنی خوب ولید. حضور علیہ السلام وته یو دوه کسان وخی وی نور الدین د دې دوه د شر نه مې وساته. بیا خوب ولید تفصیل کې نظم وګورئ دا واقعا. بیا په دریم ځل چې خوب ولیدو جمال الدین زنگی دا یو خاص مشیرو او ډیر معتمد او غیر او غختو وی درې پیری حضور علیہ السلام بیگا خبره کړي دا سمانا دا جمال الدین ډیر خيار سړیو او ته وی صاحب سچل د مدینه منوره کې ز چیزو ویل تیارې وکا ځان سره شل کسان واغستل او تقریبا افتیا سونه وخت کې مدینه منوره ته راورسید. څنګه چې مدینه منوره ته رااله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روضه مبارکه باندې سلام وکړ. سلام چې وکړ په روضه مبارکه باندې د مدینه گورنر ته وی اعلان وکړ چې دمشق نه امیر راغلی دی او د مدینه ټولو خلکو له روټۍ کړې ده ټول خلک به راځي. سهار کې ناست په یو اوچت ځای یو کس راځي د هر سړي مخ ته ګوري. ماښام شو گورنر نه تپوس کوي ټول خلک د مدینې رالل ټول خلک رالل وی آو وی نه څوک به پاتې. دو کسان نه دي راغلي وی نه غتا خو وی څوک به خامخا پاتې. یو کس ورته وی چې د مدینه منورې نه بار یو دوه ډېر بزرګان اوسي. څه اوسي؟ ریاست مدینې والا اوسي. څه والا اوسي؟ جواب راکوئ. ریاست مدینې ډېر بزرګان دي غټ غټ پټکي والی دي خلقي دي. گورنر ورته وی چې ډېر سخیان خلق دی. الکه څنګه سخیان دي؟ دونه زیات سخیان دي چې په مدینه منوره قحط راغلی نو دوی هر کور له خوراک ورکړه هر مسلمان او ټول خلک تعریف کوي د دوی دا ځای ګورو دی چوپړی له ورځو دا خانقای ګورو چې خانقای څنګه ده. نور الدین چې څنګه ولید هغه دوه کسان بالکل وی چې دا خو هغه دی چې ما ته حضور علیه السلام ښودلي دا کسان دي. خلاص خو یې پې نشو اچولی وایي ستاسو د دې خانقاه تفتیش من کو ګورو. وی ګورئ جي وی که ته خو لټ پلټ هېڅ څیز معلوم نشو. یقین خو یو چې دا کسان دي خو څنګه ورته لاس ور واچوم دا خلک یې را سره نه مني. زما په خبره اوس څوک یقین نه کوي. دا خو زه وایم چې مال ته خوب لیدلی دی دی خو یې نه مني. یو په دې وفد کې ورسه ډېر یو هوښیار سړی و ورته وایي حضرت دا جانماز یې نه اوچتو. څه شی؟ جانماز خلک څه کوي؟ مونځ پې کوي. دا د کفر هغه دجل او فریب دی مسلمانه چې ما او تای په مصلا او ما او تای په نوم باندې دوکه کړو. دغه صادر کې زمونږ نه ایمان ویوړو چې جانماز یې اوچت کو د دغه جانماز په قدر غټه ګټه ده چې ګټې اوچت کو د هغې لاندې غار دی. نور الدین وی دا سړي ونیسئ ونه تښتي او په خپله لاړی. دو خبرې تاریخ لیکلي مسلمانانو الله دې زمونږ د ایمان هغه نورانیت نصیبه وګرځي. الله دې زمونږ ایمان مضبوط کی. مسلمانانو دا د لوبو ټوکې خبرې نه دي دا د ایمان او د عقیدې مسله ده. دو خبرې دي یا خو هغه ځای ته دا کسان رسېدلي وو کوم ځای نه چې د حضور علیه السلام روضه مبارکه شروع کېږي او دویم مورخ لیکلی دي چې د حضور علیه السلام قدمین شریفین ښکاره شوي. فورا نور الدین زنگی د حضور علیه السلام قدمین شریفین خواږه ښکلې کړه رالی او وی ونیسئ دا کس. جلاد یې راوغوښته وی د دې هغې نه تپوس کوي چې دا راته ووایي چې دا امسله کول لاول خو هغې لیته او لعله شروع کو غږ یې نه کوو خو بیا خو سره د ثبوت نه ګیر شوي وو. وی موږ له یهودو پیسې را کړې وې دې دپاره را اوس را لیږلي وو چې د حضور علیه السلام دا جسد مبارک د دې قبر نه راوباسئ او چېرته بل خوا یې ویسئ چې موږ سبا مسلمانانو ته وایو چې تاسو مدینې له څه له راځئ موږ د خپل حبیب روضې له راځو موږ به ورته وایو چې ویې ګورئ ستاسو حبیب نشته. دا دونه پاخه خنزیران او رذیل قوم دی. نن زموږ عهدهدار د 2 روپو نوکران موږ ته وایي دا یهود ومنئ ستاسو ملک به ترقي وکړي. دا یهودیان دا در حقیقت او الله صفا خبره کړې ده د خدای نه به بل څوک
عالم د دوی په حال سوکی تاسو اوله سپاره راواړوي الله فرمایي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم او دوی چالونه او مکرونه او فریب دي بهر کیف نور الدین زنگی وی د دې دوانو نه سر قلم کوي د مدینه گورنر ته وی خشاک را جمع کا لمه نه سړیږي اورې بلک او هغه دوانه پاغي کې وسېزل او بیا روان شو او اعلان وکړو کله دین پس د ناموس رسالت او مسله باندې سو ګوتې وی داغه به دا حلی دا نن چې ما او تا ته علما وی دا تاریخي خبره ذکر کوي دا خپل عہدے دا پاره نه وای دا د ایمان او د عقیده مسله ده علماء دیوبند حبیب الرحمن لودیانی رحمه الله دا اول د هند عالم دی دیوبندی چې د یهو د ختم نبوت په مسله کې د قادیانی هغه مکر او فریب او دجل د دې ټولي دنیا ته وخودو الحمدلله نن په ټول عالمی دنیا کې په دغه عقیده باندې تا ته د علما و یو ما ته مینت کوي چې راوځي د دې عقیده حفاظت کو نو دا د حفاظت عقیده دا او که د تختیدو عقیده ده جواب را کوي ادریګو به کنه ادریګو انور شاه کشمیری رحمه الله ډیر عجیب خبره فرمایله وا وی څوک چې د ختم نبوت په دې معامله کې مهنت کوي د په دې عقیده کې ولاړ دی د ایمان او د جان نصرانه باندې پیش کولو ته ولاړ دی وی قیامت کې به ززی موارم حضور علیہ السلام به د شفاعت کوي دا په دغه نهج باندې ولاړ دي تاریخ دی علماء به بیان کړي بیا وګورئ ډیرو خبرو کې نظم خدانن د حالاتو د نزاکت توجه نه ما او تا د شاید مفتی صاحب راجم کړو په دې خبره راجم کو اسنو څوک مو په اکو بکو سرسینده کو دوکه کی او د دې عقیدې می خلاف اون درې نو چا سره به ولاړ وي ان شاء الله جواب را کوي ودریګو بکنه ودریګو که ضرورت را لے نوزان و پیش کو که نہ پیش کو او که نہ پا محشر کے با انشاءاللہ محبوب رب العالمین تا زان پیش کو چے ماستا دا ناموس تا پارا دا خدمت کڑے دے انشاءاللہ د جان او د سر بازی بلگو خود دغا دجالان دغا کذابان با پا دی خپل خبر کی مخی کی دو تا انشاءاللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ موز رکھیگی زمین دعوت سے منظر پڑا چاہے رسول نہیں اور رسول برابر کے اور مہمانہ پس انشاءاللہ دل نشف شاہ رکھیگی زمین ذکر مہمان اور سلسل حضرت مرانی تکفت اللہ سے ہمیں تشریف دعوی انشاءاللہ ہمیں بیان کے رسول مرگیز انشاءاللہ ہمیں پسکی مسائل شدی